بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال. سلفی نشریات پروڈکشن پیش کوي د لمنځ ترجمه په اواز د شیخ ابو یوسف نجیب الله سلیم حفظه الله ورعاه. د منځ لفظي ترجمه او دا یو مهم عملم د عزتمندو مهمه خبره ده به چې هر یو مسلمان د منځ په معنی باندې پوهیږي. وجه دا ده چې دا د رب العالمین هغه لوی ذات سره ملاقات دی، د هغې سره خبرې دي، هغې دله وخت درکړی دی د خپل ملاقات دپاره. باید چې په دې باندې سړی پوهیږي، د دې په وجه باندې سړي کې بیا خشوع هم ډېره راځي او د منځ نه خوند هم اخلي او همدغه رنګې سکون او اطمینان هم زړه ته راځي. همدا وجه و چې د الله پیغمبر هغه به همدغسې ویلی چې دا منځ زما د سترګو یخوالی دی، صحابه هم دغسې. وجه دا و چې د دې په معنی باندې سړی پوه شي، مقصد باندې پوه شي، نو یقینا چې سړي زړه کې بیا سکون په دې سره راځي. 150 کاله به مونځ کې او هېڅ په خوند بیا نه پوهېږي. همدا وجه ده چې نه پوهېږي دا زه څه کومه او دا زه څه شی ویم رب العالمین سره. نو کله چې د دې په معنی او مقصد باندې سړی پوه شي نو بیا به ډېر خوند سره د مونځ نه اخلي، زړه کې به اطمینان او خشوع راځي، ځکه دا یو لوی باچا سره خبرې دي. سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے اللہ تعالی وبحمدک و طول سنا صفتون دی تعالی را وتبارك اسمك وبركتن ولا دينمستا وتعالى جدك وشد شانستا ولا إله ونشتري حق دار عبادت غيرك سوالتانا صرفت الله أغا إلهي ربي او د عبادت مستحقی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر کله چې دا دومره لوی عمل کې تا شروع کړه او رب العالمین سره د ملاقات د خبرې دي، شیطان منې دا خرابوي، نو فنا به الله سره وغواړي د شیطان نه. اعوذ بالله فنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله خاص پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. زه امداد غواړم چې د اعمال الله قبول کی، توفیق را راکړي او شیطان را باندې ګډوډ نه کړي. الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله خاص الله تعالی لره دي، رب العالمین چې هغه پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن او عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. مالک او واقدار دی یوم الدین د ورځې د جزا. ګوره دا دومره لوی لوی صفتونه دا حقیقي صفتونه دي، دنیا باچاهان دي چې دا صفتونه نه لري. داسې رب العالمین دی چې دومره صفتونه لري. نو اوس دې نه مطالبه کول غواړي، څه دې غواړي؟ ایاک یا الله تعالی خاص تا لره نعبد من عبادت کو و ایاک او خاص تا نستعین منګه امداد غواړو. یا الله عبادت د عبادت هم ته مستحقي او د هر قسم حاجتونو هغه که د دنیا وي او که د آخرت وي د هغې پوره کوونکي هم ته مستحقي چې تا نه وغواړو. نو یو د حاجتونو نه چې مسلمان ورته ډېر حاجت لري هغه دا دی چې د الله سمه لار او دین چې کوم دی په هغې باندې سړی مضبوط کړي چې کامیاب شي. اهدنا وښیوه موږ ته الصراط لار المستقیم چې برابره ده. اهدنا معنا اصل کې خودلو ته ویلی شي، لیکن مقصد دلته مضبوطوالی دی، ځکه په لار ښه روان یې الله مضبوط مې کړي، د دې نه مې وانړی. نو اهدنا موږ مضبوط کړي الله تعالی الصراط په هغه لار باندې المستقیم چې هغه برابره ده، نیغه ده، کږوالی پکې نشته. کومه لار ده؟ مخکې ما نه به څوک تللي دي. او صراط الذین دا لار ده کسانو د انعمت علیهم، انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغې باندې. څوک دی هغه انبیا دي، شهدا دي، صالحین دي. د دې لار ده چې دوی په دې باندې تللي دي او صدیقین دي. غیر المغضوب او چې نه دی غضب کړی شوی علیهم په دوی باندې لکه څنګه چې یهودو په هغې غضب کړی شوی، ولا الضالین او نه دي ګمراهان لکه نصارا. آمین یا الله دا دعا زما قبوله کړي. دې نه بعد به یو صورت سړی وی او بیا رکوع ته کوزیږي. رکوع ته چې کته شي سبحان ربی العظیم
ډېر دعاګانې لیکن دا مشهور اسانه ودیو سبحان فاکدا تعالی ربي سبحان فاکدا ربي رب زما لرا العظیم چې غډیر لوی دی بیا سمع الله لمن حمدا سمع الله قبل الله تعالی لمن دا چا د فار حمد چې داغه حمدی ویله الله جل جلاله حمدنا قبل او څومره صفاتونه چې الله کې هغه قبل ربنا يا رب زمن لك الحمد لك تعالی خاص تعالی الحمد حمدنا دي دلته ربنا ولك الحمد ویل شي او اللهم ربنا ولك الحمد دا درې وړه صيغه هغه ویل شي الفاظ حمدا دسی حمدنا کثیرا چډیرو طیبا هغه خالص تا د فار ریا پکینه مبارکن فی چاغي کې برکت اچولې شوی دی نو بیا سره سجده دلش سجده کې دعا سبحان ربي الاعلى سبحان فاکدا د هر قسم نقصاناتنا ربي رب زما لرا الاعلى چې غډیر اوچت دی اوچت صفاتونه والا دی اوچتم دی نو سجده نشي به پورته شي قاعده باندې کېنه دو سجدو منځ کې ام یو سو دعاګانې راغلي اسانه کې دا د سیدا سره وي رب اغفر لي درې ځلې به سره وي دو سجدو منځ کې رب یا رب زما اغفر لي بخنو کې ماته ګوره دا دعاګانې دا ویل په کار دې سره مونږ هغه پوره کاملېږي نه دویم رکعت هم دغه سي او بیا قاعده کې التحیات ته کېناستل التحیات لله التحیات ټول دخلي عبادتونه چې دي التحیات ډېرې معنی دي بادشاهي ته ویلی شي ټوله بادشاهي تعالی رده او سلامتیا په معنا هم راتلی شي او عظمت په معنا او د باقي پاتې کېدلو ټول څه کېږي چې الله باقي هم پاتې دی او لوی هم دی او ټول سلامتیا د هغې طرف نه ده خو او مشهوره معنا به وکړو التحیات ټول د ژبې عبادتونه چې دي لله خاص الله تعالی لره دي والصلوات هغه بدني عبادتونه دغه رنګي صلات په معنا د رحمت سره ټول رحمتونه د الله طرف نه دي والطيبات دغه رنګي مالی عبادتونه چې کوم دي دا ټول مونږ الله تعالی لپاره خاص کوو السلام علیک بالسلام دی پتا باندې ایها النبی اے د الله پیغمبر ورحمت الله او د الله رحمتونه دی پتا باندې وبرکاتو د الله برکتونه پتا باندې السلام علینا او سلام دی په مونږ باندې ځان ته مو دعا وکي وعلى عباد الله الصالحین او په بندگانو د الله تعالی باندې صالحین چې هغه نیکان دي ګوره نیکی دومره کمالی شی دی چې نیک وي په منځونو کې به خلک دعاګانې کوي په نیکانو خلکو یې د الله سلام وي معلومه شو چې کمال ټول په دین کې د عزت خوندو اشهدو زه ګواهي کوم ان د دې خبرې لا اله چې نشته حقدار د عبادت الا الله صرف یو الله تعالی دی واشهدو زه ګواهي کوم ان د دې خبرې محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی عبده د الله بنده دی او رسوله د الله رسول دی اللهم صل اے اللہ تعالی صلی رحمت راولیگی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندی وعلی آل محمد او آل او قرآنی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندی کما صلیتا لکا سنگ جتا رحمتنا رالیگلی وعلی ابراہیم فا ابراہیم علیہ السلام بندی وعلی آل ابراہیم او آل او قرآنی دا ابراہیم علیہ السلام بندی انکا یقینا تجی حمید استایل شوی مجید اغا لوی شان والائی اشارہ رسیس زمان حمدون تستا ضرورت نشته یا الله خدام تستا به مومن دی اغا رحم دی چې مونږ لدی توفیق راکړي دایره ته خود لدی کنه ستا حمدون تستا ضرورت نشته اللهم یا الله اللهم بارک یا الله تعالی برکتنا راولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد په آل قرآن د محمد صلی الله علیه وسلم كما باركت على إبراهيم لك سنگ جتا برکتنا را لگلی فا إبراهيم عليه السلام مندی وعلى آل إبراهيم وفآل إبراهيم عليه السلام مندی إنك يقينا تشي حميد استایل شوی مجید لوی شان والائی اللهم يا الله تعالى ربنا يا رب زمنگا آتنا راکی منگتا في الدنيا بدنيا کی حسنا خیستجون د ایمان سرا حلال رزق سرا هر قسم اغا دغب کی ویل شي حسنات ټول تشابهلي نیک اولاد ټول وفي الاخره او فاخرت کی حسنه خاستجن شغا جنت او ستا رضا ده وقنا وسات من عذاب النار ده عذاب دورنا